خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی د یو شهید په دیره کې موجود یم. دا هغه شهید دی چې په پولیس لین کې په دغه چودنه کې جوبل شو د مرګ ښه مقابله وکړله او آخر کار د دې دنیا نه لاړه. 3 بچي او 2 لوریانې یتیمې پاتې شوي د دغه ترهګرو په وجه باندې. یو ډېر مخلص انسان مولانا سید ګوهر شاه صاحب خو هم دغه دعا ته راغلی دی. جمعیت علما اسلام ضلعي امیر دی. په دغه چودنه کې دا شمېر 100 ته ورسېده او پرونه د مولانا صاحب کور مخې ته د هغوی په خورۍ باندې خو اټیک شوی دی. صحت دپاره دعاګویو دې وخت کې لارج کې دی. الله پاک د هغه له صحت ورکړي. یو ډېر تکړه روغ مخلص انسان او دغه درندګان راځي او ډز پې کوي. نو د الله د قهر نه ویرېږي او د بېګاني جړق نه ویرېږي. یو وارننګ یې راکړه وارننګ او دا روژه مونږ او تاسو ټولو لپاره چانس دی ښه. نو د دغه شانتې سترو علمو الحمدلله قدر هم کړی دی، بیا هم کوو تر مرګه به یې کوو. نو د دوی حفاظت الله کوي. خو مولانا صاحب په دغه شهید په دغه ځای کې موجود دی. نو په دغه به هم خبرې اترې کوو. مولانا صاحب دا کومه واقعه د شهید چې کوم دی نو ډېره مقابله وکړله. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو دغه حافظ صاحب شهید ځای ته راغلي وو. پرون خپله زه دغه د خورۍ په حادثه کې لږ مصروف وم، خو دونه هم نه وم پې چې دا کم دونه دوی ته مې وویل چې یاره زه خو د دې شي نه اړو خبر نه وم. اگر چې زموږ د چارسدې څنګه چې دوی وفرمایل چې 20 کسان شو، مخکې خو ما ته 18 یادو او 16 دا صرف د ضلع چارسدې. نو دا ډېر لوی ظلم شوی دی. دا پولیس چې دی دا زمونږ قانوني او اخلاقي حفاظت کوي او دارنګې د خراب معاشرې د ښه کولو لپاره یو سعی او کوشش کوي. نو الله تعالی دې دغه څونه کسان چې پکې شهیدان شوي دي الله دې وبخي، او چې چا دا حادثه کړې ده یا بم و یا هر څه چې الله تعالی دې هغوی تباه و برباد کړي او نور دهشتګردو ته الله پاک دا هدایت وکړي چې د داسې درندګۍ نه ځان بچ کړي او دا زنانه ماشومان او دارنګې لوی کسان سړي دا په مختلفو ځایونو کې شهیدان شو. او دا خو ډېره لویه حادثه او خو دې نه مخکې وروسته هم دا شی د دې ډېر خطرناک روان دی، خاص کر په وزیرستان کې او دارنګې جنوبي اضلاعو کې لږ ډېر زیات دی. الله تعالی دې دوی ته هدایت وکړي چې دا د ظلم نه خدای پاک چې کوم دی بس نور بچ کړي او زموږ دا مظلومان دی الله د دوی حفاظت وکړي. که هغه هر څوک که هغه عالمان طالباني او که نه عام مسلمانان یا بندګان د الله هغوی سره دا ظلم کېږي. الله تعالی دا زموږ قوم محفوظ وګرځوي او الله تعالی دې په ټول پاکستان کې امن راولي. او زموږ دا حافظ صاحب چې شهید شو نو ډېر ورځې یقیني خبرداره چې په بیمارۍ کې تیر کړل. الله تعالی د بچو او وروڼو ټول رشته دارانو ته صبر جمیل ورکړي او الله پاک ته څونه کسان چې دلته دعاګانو له راځي الله تعالی دوی له د دې ثوابونه ورکړي. او زما خورهی محبوب علي باچا چې کم زخمی دی نو انشاءالله چې ګزارش شوې ده او دعا ورته تاسو به دلته کې په شریکه وکړو چې الله تعالی هغه له صحت کامله ورکړي او موږ او تاسو ټول د داسې حادثاتو نه محفوظ ساتي. بل دا خلک وایي جهاد نو لکه دا 15 بچي یتیمان شو، دی پولیس والا تاسو کوم داسې ظلم کړو چې تا جهاد کوو یا جهاد رنګ ورکړو؟ په دې معاشره کې په مختلفو جامو کې دا کسان موجود دي. نو الله تعالی دې بس ورته هدایت وکړي او الله حکومت له وس ورکړي چې د دوی ګرفتاري وکړي او سختې سزاګانې ورکړي. جهاد هغه دا دی چې سړی کافرو سره نښتې وي، لکه اوس افغانستان کې د امریکې خلاف ښکلی جهاد وشو، مخکې روانو، مخکې د روس خلاف او بیا د امریکې خلاف ښه جهاد وکړو. هغه صحیح خلک دي او دا دلته زموږ په دې علاقو کې چې کم دي دا وجاتیان دي او ډېر زیات بې رحمه خلک دي. دا هغه مجاهدین نه دي کوم خلک چې د الله په لار کې جهاد کوي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ټول محفوظ وساتي. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر. یو دعا ورته په شریکو کې دی.
خدای پاکه دا زموږ حافظ صاحب مغفور او مرحوم وګرځي الٰه العالمین د ټولو ته صبر ورکړي څونه پسماندګانې چې دي او الله دا خاندان او زموږ تاسو ټول مسلمانان د داسې حادثاتو نه محفوظ ساتي او الله تعالی یې زما خورې اگر صحت ورکړي تفوز کې یا دعاګانې ورکړي الله پاک دې ویلم اجر ورکړي او ان شاء الله العزیز په کېدو دی الله تعالی دې تاسو مونږه د داسې حادثاتو نه بیا محفوظ ساتي د داسې غمونو نام د خدای پاک محفوظ ساتي وصلی الله علیه و جزاک الله الله خوشاله